أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوسل پنځم نمبر آیت دي کې الله اوس بل ادب ورکړي د خلکو گمراهي اجازه الله تاسو نه درکې خپل کار به جاری ساتي سم هدایت والا وي يا ايها الذين امنوا اے د ایمان والو علیکم لازم ده پتا سمانه اصلاح د خپل ځانونو لا یضرکم ضرر نشدر کولای تاسو لا من الله څو چې گمراه دي چې سملا والا وي آیات باندې سوال دین خو معلومه شو چې امر بالمعروف و نهی عن المنکر باندې کوي ځکه علیکم انفسکم دي مفسرین څلور جوابات کړي اساسي به دعا عبد الله بن مسعود فرمایي چې کله خلق بالکل منن نه به خپل ځان غم کوا دیم بعض مفسرین وایي چې اصل کې دې کې ترغیب دی امر بالمعروف لا خپل ځان غم امر بالمعروف شو کړه پرې دې بنا الى الله خاص الله رسول فشدا جميعا د ټولو اطلاع بدر کی تاسو لا بما کنتم تعملون تاسو دا عمل لګ عمل لیکړې کبد ګورو سیدوت درې ایتونه کې یو خاص واقعي اشاره ده اگر که بعض مفسرین وایي چې دې آیتونه په تفسیر باندې بالکل موږ لا علم نشه نمبر باندې سره ښه ویلي لیکن چې کله شارع نزول بیان کړی شي به اسانه ده درې ملګری په سفر روان دي تجارت سفر دی دې کې دا یو نه جوړ شو ډیر وکړ سړیو څومره سامان چې دی فهرست دی وغیرہ برابر کی پټ دا خطر आवाज دنه به سامان کې کی خودو دینه سو خبر نکړه یو بل خط ویلو کو باندې نمونه باندې هغه دې ملګر لور کی زمړ شم دلته دفن کړي زما وارثان لبس د امر او د خط ور کوي چې ډیره کړه سړی چې مرشنه په دې کې رسول سره جام کړو دي سپینو اصل کې دا جام د سپینو دی لیکن د رسول سره مې خونه په وال شي کله یو حدیث کې یو تعبیر کې یو کله بل نو هغه جام چې ته واپس نو هغه جام لیکنه ته کټ کړه انسان یې کړه د مړي وارثان له مالم تشم کې ختم خاطر چې وګته مال چې وګته درست په دې مال کې دنه بل خطو هغه خط کې وسره یو جام یو شی او په کې نشته بس اړیږي په وکړه اسمو ضرور یو جام د سرو یې سپینو آتا شو غلا کړي دوی استنکار کو چې نه قاضي د مړي وارثان له غواهان راواله ایوم سره خو نشته نو دوی اوس قسم کوي کړي سفر ملګرو قسم کوي نو لاړه جنجال ختم ډیره مدرسته د مړو وارثان هغه جام په یوځای کې پیدا کړي کله چې پیدا کړي نو آخر کې راونی ول حکومت باندې دا خو زموږ ضرور جام دی هغه خلکو ویل چې دا خو پلاني په موږ باندې خرڅ کړي دي دوی راونی ول د مړي وارثان ورته وی چې تاسو مو خبر دي جام نه نو نشي ویلي دوی ایسته وځ خپل داویل تغییر ورکوي نه مړه دا خو ساده ورور موږ اخستو په پیسو باندې دې مقابل کما غلي وس ور کړی وس هغه انکار کوي چې اخستنه نه دي دوی سره گواهان نشته اوس به قسم کوي لیکن دې قسم بلک مضبوطی اسنه چې دوی قسم را شوز موږ راځل نشي ان شاء الله صورت باندې کوی شي وسه دې واقعي اشاره ده یا ایها الذين امنوا ایمان والو شهادت بینکما گواہی تاسو ما بین کې اذا حضرات نږدې شي او تاسو لمر حين الوصيه وقت وصیت کې اثنان دو کسان خاوندان د عدل به من کوم تاسو نه گواهان یا نور من غیرکم تاسو نه سوا نور مسلمانان یا غیر مسلم چاوی من غیرکم انا نور مسلمانان
ان انتم کچرت تاسو روان وی فی الارض پرېز مګه کې فاصابتكم بورسدوا تاسو را مصیبت الموت یا مصیبت دمر ریسار بکې دادواړه من بعد صلات ورسره مانځه ما ذکرنا دا سفر والا ملګری قسم بو کی بالله فالله شک مور باندې مضمون د قسم یې لا نشتري شي مناقل به په دې معنی ثمنن پیسې ولو کان ذا قربا اگر کی دا خوند خپل ولې ولا نكتم شهادة الله موږ نه پټو د الله قسم کوي ان اذا لمن الاثمين کین شو موږ په دې وخت ګناګار ها قسم یو کې نور لاړه خبره تیر مو دروسه واست قسم بل ذکر وو جام بل ذکر وو نو معلومه ده چې والله د خلکو دوکه کړي و دوی اوس داوا بدل کړه ودا جام خسار ورو نمګه خسي په پیسو ای ورته وچنا او صحیح منکر دی ای به قسم کوي کتلا ور کړی شو حال انه ما په دې باندې چې دا دواړه نستحق کړی دا اسمن ګناه ترې کې معنا دی اطلاع سورې کاف کې ورش استحق اسمن دا معنا چې دوی خپل کار د ګناه کړی دروغ ویلي دي نو دوه کسان الله او یقومان او بدرېږي مقامهما د دې پسې دا هغه چا چې ثابت شوی دی په دې باندې چا باندې چې حق ثابت شوی دی دوه منو دري دلته عبارت پټ دی هما دا دوه کسان ډیر نږدې دي مړي لا کله مړي وارث ته کنه تر شي ورور بل ايم موس قسم کوي قسم بو کی بالله فالله باندې شهادت ناسم کوي چې قسم چې دا حق ډیر مضبوط دی دوی د قسمنا وما تدینو مون تجاوز نه کړي ان اذن لمن الظالمین کینه شو مون په دی وخت تاوانانو دې قسم کې ولې د متاکید کوي وجد اعلی چې داول ګروپ قسم خورج شو زمون قسم را رد نشي دراونه غرشي ذالک ادنا دا ډیر نږدې دی آیا تو چې دوی راته کوي په قسم علا وجه په طریقه لري او يخاف يويري چې واپس نشي ایمان قسمنا بعد ایمان مرسل قسمنا واتقوا الله دلنا يريږي واسمعوا خبر واوري والله لا يهدي القوم الفاسقين الله يهدي فاسق بيدنا قوم لا بس خبر به حل شي به بچام ورکی رسنی کسان لا دې طریقه وا دې جنو اوس تخفیف اخروی د اخرت د عذاب نه یرا الله یوسف قیامت د انبیاء او رسولانو پوښتنه وکړه دې قوم تاسو څه جواب درکړي ایبو الی علم لنا لم له علم نشتا ور خطابش دومره سخت ورځ چې انبیاء الله مخلو درې دي نشي ای جواب نشي کولای مو تاسو سالو یوم معنا یاد کا ورس یجمع الله چراچو بك الله رسولان فيقول ورتبو چې جواب درکړي شوی تاسو د قومنا قالو دې ټول وی لا علم لنا موږ لا علم نشته انك انت علام الغيوب یقینا تدیر په پور شهرو موږ لا علم نشته آیات باندې سوال څنګه علم نشته ورته خپل امت نو معلوم دوی خو معلوم نشي پلانې لکه نبی صلی الله علیه وسلم ابو بکر عمر عثمان علي رضی الله عنهم دا ټول معلوم دي پنځه جواب یې لا علم لنا یو جواب داري قالوا دی بو لا علم لنا موږ لا علم نشتا روب د وجنه بدوي مرعوب بش فهم قالوا لا علم لنا دی بو موږ لا علم نشتریم د عاجزي د وجنه دا جواب کوي ته خو پوي دریم قالوا دی بو لا علم لنا موږ لا علم نشتریم په ټول هغه شیونو باندې چې کوم دی کړي سلورم لا علم لنا موږ لا علم نشتا چې کوم کله دې موږ الله را وفات کړو پنځم دی په باطن باندې ظاهر خټی دا چې لا اله الا الله ویلو باطن باندې موږ نه لرو ته پوي ورسا کې د عیسی علی السلام عبدیت چې عیسی ګوره محتاج دی نبی دی الہ نه دی ارده پای انسانانو شهید الہ غړي اس قال الله شکل ویل الله تعالی یا عیسی ابن مریم یا عیسی ابن مریم اوس کریات کا نعمت زما علیک بتا والا والدتک استبر مور باندې اس پاتیم چې ما مجبور کړته پاغه روح صفا باندې بروح القدس روح القدس مراد روح دی جبريل روح نه عیسی علیہ السلام مراد د الله روحان راغله پاک ذات نه اې مراد معجزات د انجیل دي یا نور مسائل دې اوس معجزات وګورئ
نبی دې معجزاتو کې الله له محتاج دی تکلم الناس د خبره کوي د خلکو سره فلمانه په زیات آرام کې وکاله نه بوډا توپ کې مهد معنا زیات آرام بعضی مولین معنا کې زنګو به خو زمکم زنګو شنو زیات آرام عام دي د مور غیږ زنګو زمکا ماشوم چې کله پیدا شي مور غیږ کې شي روسا وخت کې به ورته زنګو خلکو ګوري کهلن څه مطلب بوډا دی وری ذکر کې مریم له تسلی الله ورکړه چې ستاري بچی له دومره دراز عمر ورکو چې دا به بوډا مو کم سره دي ځواني مرشي نو مخه پکی کنه چې مارا بچا ولا ډیر زر لاړو ځواني ولاړو بل نعمت او بل شي کې د احتیاج وایس پاتیم چې ما تعلیم درکې تعالی الکتاب والحکمت القرآن والسنت والتوراۃ والانجیل التوراۃ والانجیل اصل کې تورات انجیل مخکې وو کتاب مراد قرآن او حکمت مراد حدیث د نبی دی مقام کې دا ولې مخکې راوړل آیات دلیل به دی عیسی علیہ السلام چې اند زمانه کې راځي نو په سره وګوره په قرآن او سنت باندې کوي دی امتی په صفات باندې مجبور تیری ځکه نبی صلی الله علیه وسلم آره دې ټول لپاره ناسخ دا کتاب اوس بل معجزه دې کې الله له محتاج دی وایس تخلق باټیم چې تا پیدا کوله مینت پینې دې خټنه که حیات الطير په شان د شکل د مارغه به اذن ما په امر به وتا پکيوږي پیا پایږي نو ای بشو مارغه د ما په امر اذنی بار بار وای به اذن وجدانا قیامت ته کنه قیامت کی دهشت پکار دی تاب جوړول الاکمه مرزادړاند ول ابرس وبرګي مرز والا به اذن ما په امر مرزادړندو ستر ورتلا سره کو سترګو باندې ټیک جوړ وشو اسم مرز والا وایس تخرج الموت چې کړه تعالی سلمړي به اذن په زما په امر وایس پاتیم چې ما بن کړ بني اسرائیل ان کستانا جئتهم چې کړه دراته ورته کې بالمینات په کار دلایلو فقال الذين ویل انسانانو چې کافر و منهم ددینا ان هذا نددا الا سحر مبين مگر دروغ کارا سوال دې انعامات الله بیانې کافر شي انجیل لوی دا سحر دا خو نعمت نشو دوه جواب دي یو جواب چې د دې پورې دی اذ جئتهم بالبينات بس د دې پورې انعامات دي فقال الذين كفروا دا ځان خبره ده دیم صحیح جواب داري چې دام نعمت دی څنګه نعمت ده عربي شاعر فرمایي واذا اتت مزمتي من ناقص فهي شهاده لي باني كامل وزما بدی چې دا تعالی چا بیانوله ته پوښتنه شما کې کمال دی خلک وی کنه خلک هغه ونه ولي چې کې باري دا آیات ساتي د دې کوم ملاقات بچ خلک چې دا پلان صحابه دشمن دي او هغه د امامانو دشمن دي او هغه دا رقم دی او دا اصل کې هغه ډیره باردار ونه ده خلک هغه ونه ولي چې کې باري شاعر وی اسما بدی چې شاعر ته بیان کړه چې دا د شړې د شي ته پوښتنه جما کې کمال دی نو دی خلکو د حساب بدی بیان کړه پوښتنه بدی چې حساب کې کمال و دا ورچت انسانو ورسه هغه بل نعمت ملګری می الله پیدا کړه وایز او حیتو شکل ما الهام کې الله ولا خلق لنا امن بي چې مان راوړي په اوس ما پر رسول قالو دی ویلي مونږه مان راوړي او شد گواشه به اننا مسلمون مونږه من قاد ملګری پیدا کول در شاکر دی دا الله عمر رضی الله عجيبه خبره کړې ودا بچي د مین بناشل پیدا شوی چې شری پرې دی چې تبان یو سړی محکوم جوړي دا دماغ نه مني ټکر شروي تور باندې خبرو کې دوه درې لیکن دین له شکل کین نه پردې مې د سامنے به د شیوبل نصاری کې کرونا ورنم زیت دا چاره جمع کړو اې دې پزونه کې دامین اول فچا واچو الله وی داما دا ملګری ته ما تیار کړ نبی صلی الله علیه وسلم الله وی وځي یو مطالبه خوان شي بارکه مقصد دانو شو دیو مقصد دا چې موږ خپل ځان وګور الله قبول کړو کنه اس قال فاتین چې ویل الله والا خلق یا عیسی ابن مریم یا عیسی ابن مریم هل یستطيع یقینا طاقت لري استعرب چې نازل کړي نه په باندې ما ایت نه د سرخان من السماء دبره دا خو ایماندار دي څنګه حل راوړي هل خو شک د فار راځي یو جوابدار چې د ایمان والای دي دیم جوابدار چې حل معنا د قد دی یقینا طاقت لري استعرب لري چې موږ باندې خوانچر ووري نو قال هو ویل اتقوا الله الله نو ویریږي
ان کنتم کای تاسو ایماندار دوی ویل موږ په دې مناسبت خوراک ته کوو چې نور مضبوط شو بل مقصد هم نه اعتراض نه دی مقصد چې موږ وګورو چې موږ الله قبول کړی او کله قالوا نريد ان دوی ویل موږ غواړو ان ناكل چې اخر من هذا دین او مضبوط شي قلوبنا موږ داسونه ذکر ایمان مرکز دی او پیو چې موږ په دې باندې شیخین تعامل رښتیا ویلي قد صدقتنا او رښتیا ویلي ونكون شو موږ پای باندې د گواهانو نه ګوره دا عیسی رښتیا وی دا خبره په حق را بیانون کنا اوس د عیسی علی السلام التجا الله له عیسی علی السلام ګوره دعا کې الله له محتاج دی خو دې معلومه شو چې دا بنده دی الہ نه دی قال عیسی ویل عیسی زوی د مریم اللهم ربنا یا الله یا رب زمون انزل دې ویل شي وسیله دعا چې غواړي ربنا وایا انزل علينا روح ومن باندې مائده یو خوانشا من السماء دبرنا تكون لنا عيدا شيش موږ لپاره سبب د خوشالۍ د اولنو د پاره او د ورسنو د پاره وآیه یونقش من کسان سال قدرتهم او زماره تصدیق درو وروا ورزقنا موږ رزق راکو انت خير الرازقين تغور رزق ورکوونکو نه سمته غوړوي مور پلارم رزق ورکي بادشاہ ورګي ته غوړای نه دې دا مطلب دی چې کله انسان ډوډۍ وخوري مېدی لاړ شي د بدن د اړې پرځي برخه الله په دې رزق کې کوي دا کار څوک کوي دا الله نو قال الله وسویلی زبې نازل کوم خبر انکارونه کوي سخت سزا به وخوري قال الله ویل الله ان یقینا زنازلهم دا علیکم بتاسو ومن یکفر چا چې انکار کوي بعد دین او رسل ساسنا فانی یقینا عذاب ورکوم اغل عذاب ان عذاب لا اعذبه شما عذاب اسنه دی ورکړي اچاله د مخلوقنا اعذبه کی معنا د عذاب ده ټیک د نازل به کوم او که چرته انکار وکي به بشق گزارم درکم دي کې به اختلافي مسله ده چې دا نازل دی کنه د حسن بصری دی مسلک دا چې دا نازل نه ده ځکه الله دمکی ورکړي او دې کتابونو کې ذکر نه ده بل طرف باندې محققین مفسرین وایي چې دا نازل شوی ده ورکونم تی شوی دي ورسره بل حال د قیامت وایس قال الله چې الله تعالی ابو یا عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم انت قلت للناس يتاويلوا دي خلق له شوني سيما او زمان امور الهين خدایان من دون الله سوا الله نه نسوارو ویلو چې عیسی موږ ویلو چې زما بندګي مو کې اسمانه مورم زما مور د الله به خزن اعوذ بالله من ذلك الله به عیسی له ترشته شي ویلي عیسی خو جرم نه کړی عیسی له ویلو قانون دار چې کله مجرم یو کشي او بل سړي ته مخاطب شي اصل کې هغه په غوږ باندې وایي دلته الله دې خلکو سخت زور ورکي وش قال هغه سبحانك پاکي تعالی ما يكون لي ان مناسب ما لا ان اقول شيء وایم ما غسل ليس لي بحق شاهد ما حق نه دی بندگی خو ما حق نه دی بندگی چا حق دی د الله حق څنګه ځان لمن شوبون تاسو ما بندگی وکي دا څنګه ما وس تاکید کوي ان كنت كثرت ما دا ویلین فقط علمت تفيپوي وجدارا تعلم ما في نفسي تفويږي پاس جسمه ځان کړي ولا عالم سن پويږي ما في نفسك چې کوم ځان کړي کما دا ویل خدای پته شتا تاسو ما په ځل باندې پوي ځستانه نفس الله صفت دی انك انت يقين انت پوي په پټو پټو شایانو یو خبره مې کړې ده څه خبره دې کړې ما دې ټول خلق له دا ویل دي چې انسانانو تاسو بندگی کوئ نو خالص چا کوئ او تا خو دې لپاره زرا لګره مې مانو معنا رد پر مشرکینو نو سوالو تاسو چې عیسی الله بچی دی عیسی خو د شرک د رد پر راغلی دی د توحید د اثبات لپاره ما قلت لهم ما ندوی دویلا الا ما امرتنی مگر هغه چې تا ماته په امر کړی دی وقف ته امر دی ان اعبد الله چې بندگی د الله کې شغال رب زماره او تاسو وكنت زوم علیهم بدیمه حاضر ما دمت فيهم چې کله پکيوم مال پته ورا چې دې ما ملګری وو وفلما اركلا جزر واقسم كنت انت الرقيب عليهم طيب دې ما نگهبان توفیدنی ما نظر مړکلم عیسی مړ دی جواب دا چې په دنیا کې شي نه دلته اخذ شی وافیان او دا خو اخرت ته کنه اخرت کې خود مړ کیږي سړي یو ور در باندې مر راځي به ژوند وان ته چې په ارشمان شهید حاضر ناظر وس وې دا ستاب بندگان خو خاله څه شو سره کوي ان تعذبهم قد ذل عذاب ور کوي دا ستاب بندگان دي دلته عبارت ده شری ان تعذبهم قد ذل عذاب ور کوي لایق دي عذاب ولی فانهم عباد دا ستاب بندگان دي او دې به بندگی بل چا کړي
تا چې کوم شي پیدا کړی هغه پرې خو په بل طرف باندې روان شو اوس دله گزار پکار دی او ان تغفر لهم کته دوی له بخنو کې فانت اولا تدل لایق شي بخنو کې الله فانك يقينا تشي زور اور حکمت والا دا جزاء ان یا علت در پاره دا پټي جزاء آیات باندې سوال دی عیسی علیہ السلام د مشرکین مبارک څنګه سفارش کړي د مشرک باره او سفارش ناروا دی جواب دا چې دې ته ویل شي تفویض الله لزان سپارل الله استغفر خو کړه کته دوی له عذاب ورکې دوی لایق د عذاب دي ځکه دوی ستاسو بندگان ولاړ په بل خوا دوی له گزار پکار دي او کته دوی له بکنه کې تلایقي دانه چې دا کار وکړه ورساګ بشارت زیره قال الله والله تعالی بو هاذا دا چې دا یوم ينفع الصادقین صدقهم دا چې ورځ چې نه په بور کې رښتین لدی رښتې داخل کله نه فور کوي رښتیا لامانه توحید لا اله الا الله د عیسی بارک د عبادت عقیده ساتل نه پسره جواب لهم جنات ذل باغون ری تجري بيك برغلان نهرنا خالدين فيها همیشه به باغی کې ابدا همیشه تل ترتلا تحت امانه تحت القصور تحت الاشجار بلډینګ لاندې دې څه کار کړو چې د الله جنت لبوته جواب ورضي الله عنهم الله دین راضي ورسو عنه دې الله ناراضي دي الله دې ناراضي دي ځکه الله بندگی کړي دوی د الله ناراضي ډېر کامل بدله ورکړه الله په سر راضي کې توحید باندې مخکې مو په اخلاص باندې خاص کر د خوراک او شاک نو الحمدلله باندې منځ باندې زکات باندې د مور خپل پر ځامانه علم د قران او سنت د الله رضا مخلوق پر ځام قدم کول دا دعا کول چې رضیت بالله رحمن د خوب دعا جهاد باندې الکلمه الحسنه صالحه کلمه خاص کر چې ګوندین د خوشاله کړي ذلك الفوز العظيم الله يدعو کامیابی ده وشرط الشرف التصرف حاصل لاره زمو کو اسمان نو اختیار چا سره دی ای عیسی د اختیار لري نو هغه الہ نه دی بلکې ای عاجز بندا لله ملک السماوات والارض خاص الله په اختیار کې حکومت د اسمان نو د اسمه کې دی وما في انکم چلی کې دی وهو على كل شيء قدير یا الله پارش باندې طاقت والا هر چیز سره پارش باندې طاقت نه لري لا اله نه دی اله بل څه چې ویل چې موږ تاسو معبود